د پی ټی آی اخیری صوبایي صدر دا پرویز خټک و. پرویز خټک صاحب لاړلې پارټي پرېښودله او هغه ځان له خپله بېله پارټي جوړه کړه. نو زور د الیمین صاحب چې کوم و هغه له ورکړلی شو. اوس په دې کې الیمین صاحب او عاطف خان دواړه دا موجود وو چې په کله کې مقابله وه. خو په دې کې د ټول نه څنګه چې بلوچستان د پنجاب په وزیر اعلی عثمان بزدار راوستو کې د بشرا بیبي غټ کردارو. دغه رنګه د الیمین صاحب په صوبایي صدارت راوستو کې هم د بشرا بیبي غټ کردارو. زه به دا ووایم چې په دې کې چې عاطف خان هغه شان ځان له لابینګ نشه کولی څنګه لابینګ چې الیمین ګنډاپور ځان له وکړه. نو الیمین ګنډاپور دغه لابینګ کې کامیاب شو او هغه ځان د پارټۍ صوبایي صدر چې کوم دی هغه وټاکلی شو. اوس د 2024 انتخابات چې کله کېږي نو الیمین صاحب ډېر په طریقې سره یو پته ولګوله او هغه پته اوس په کوم تاسو باندې چې دا څنګه تاسو سوال راځم دا مې هغه وروسته په بیکګراونډ ته بیان کړم. الیمین صاحب ولګېد هغه وویل چې د خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی د څوکۍ امیدوار څوک دی. نو ټول مضبوط امیدوار عاطف خان و. بې بل مضبوط امیدوار تیمور سلیم جګړه و. صحیح شو. دریم امیدوار دا پخپله و. صحیح شو. څلورم شهرام ترکی و. کامران منګش نو کامران دومره په دغه کې نو یو ښه پولیټیکل ورکر په حیثیت ته راویلی شي خو د وزیر اعلی په دوړ کې چې کوم دی دا کسان شامل وو. دا څلور کسانو کسان پکې مطلب که موږ ووایو پرویز خټک دی وغیره خو لاړل. محمود خان صاحب هم لاړلی. دې دوران کې سکونه نور څوک نو الیمین صاحب چې کوم دی د پارټۍ صوبایي صدر دی. نو الیمین صاحب ډېر په طریقې سره عاطف خان له او شهرام ترکی له د صوبایي اسمبلۍ اډو ټیکټونه ورده کړه. نو دوه چې کوم د هغه امیدوارانو مقابله کې هغه دواړه هغه لرې کړل. صحیح. دوه حالانکه په هغه ورځ کې تاسو ته پته ده عاطف خان صاحب دا اون د ریکارډ سټیټمنټ دی چې ما سره زیاتی شوی دی صوبایي امیدوارو ماضي قومي ته واړولم ټیک شو او ما سره دا کېږي. خو په دې وخت کې هغه چې کوم دی هغه د صوبایي ټیکټ ورنه په دې کې تاسو ته پته وه الیمین ګنډاپور صاحب ځان ته 3 ټیکټونه یې لاټ. حالانکه فیصله د پارټۍ دا هم شوې وه چې هر یو کس به یو ټیکټ الي یو قومي 2 صوبایي. دا د ځان ته دپاره کو دا د ځان دپاره ځان دپاره 3 ټیکټه د پارټۍ صدر باقي ټولو ته یو ټیکټ میلاو شو. ټیک شول. یعنې پی ټي آی کې بل چاته هم دوه دغه نو میلاو شوي. نو بیا تاسو ته پته ده د یو سیټ احمد کریم کونډي وګټه یو د پخپله وګټه او بیا د قومي اسمبلۍ نشست چې کله د ګټلې مولانا فضل الرحمن صاحب هغې شکست ورکړ نو هغې بیا وروسته فیصله مینې په هغه باندې ودرو. اوس په دې انتخاباتو کې تیمور سلیم جګړه په هغه انتخاباتو باندې سوال ډېر پورته کېږي خو زموږ موضوع دا نه ده. تیمور سلیم جګړه صاحب چې کوم دی هغه په انتخابي عمل کې بیلله. ټیک شو. الیکشن نو بیا څوک پاتې شو په څلورو کې یو پاتې شو او عقبه پاتې کېده. د دې وجې نه پالیټکس ما تاسو ته ویلی چې دا داسې څیز دی چې په دې کې به ته دا نه کې چې یاره زه به ګټم بلکې زما مخالف به بیلي. دا طرز سیاست به هم ته ځان سره ساتي او دا طرز سیاست ډېر پخوا آفتاب شیرپاو صاحب به کړی. آفتاب شیرپاو صاحب چې په 400 کې سیاست کو کله چې هغه ته پته ولګېده چې زما مخالف امیدوار مضبوط دی نو هغه به د هغه د کور نه څوک ودرو د هغه د پارټۍ نه وسلو نو هغه به دا نه کو چې خپل ووټ به زیات کو خپل مخالف ووټ به تقسیم کو. صحیح. نو الیمین ګنډاپور صاحب هم دغه طرز وکړ دغه ټولې چې کوم دي ځان لرې کړل او الیمین ګنډاپور صاحب د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی راغلی.